أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خدای پاک د خپل بنده استغفار او توبه قبلای شرط په دغه شرط چې هغه دا توبه د رښتونې توبه صرف دا نه چې تش په خلا الفاظ ادا کېږي لګي په قرآن کې دغه خبرې ذکر خدای پاک په مختلفو ځینو کې فرمایلی دی چې څوک چې رښتونې توبه کوي نو هغې ته هغه مال او اولاد بخي او د خدای پاک د عذاب نه د بچ کېدو دا یوه وسیله ده استغفار چې څوک کوي نو هغه د خدای پاک رحمت جذب کوي یو ځای کې خدای پاک استغفار کوونکو ته زیری ورکړی دی او فرمایلی دی لوجد الله تواب الرحیم چې هغوی ضرور خدای پاک ډېر توبه قبلونکي او بار بار رحم کوونکي بیا مومي خو شرط هم دا دی چې استغفار د حقیقي وي توبه د رښتینو توبه وي یو حدیث کې راغلی دی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی هغوی بیانوي چې ما اورېده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ګناه نه چې څوک رښتونې توبه کوي نو هغه همداسې دی لکه چې هغه اړو ګناه کړې نه وي چې کله خدای پاک یو انسان سره مینه کوي نو ګناه بیا هغه ته هیڅ نقصان نشي رسولی یعنی د ګناه محرکات هغه د بدای طرف ته نشي مالولی او د بدای د نتایج نه خدای پاک هغه محفوظ ساتي بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت ویلی وو چې ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین چې خدای پاک توبه کوونکي او پاکیزګي خپلونکو سره مینه کوي عرض ورته وکړی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د توبې علامه د توبې نښه څه ده څنګه به دا معلومیږي چې صحیح توبه ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ندامت او پښیماني دا د توبې نښې دی دا د توبې نښه ده نو حقیقي توبه کوونکي که یو خوا د ګناهونو نه پاکیږي چې حقیقي پښیماني او ندامت ښیي نو ورسره د خدای پاک مینه ورته ملاویږي او بار بار د خدای پاک د رحم نه برخه بیا مومي حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې د رښتونې توبې د شرطونو ذکر فرمایلی دی لومبی شرط دا فرمایلی دی چې فاسد خیالات او چې کوم بد تصورات دي هغه د انسان پرېږدي نو چې کوم بد خیالات د لذاتو وجه ګڼل کېدی شي هغه د په مکمل طور پرېږدي
دا یو ډېر لوی جهاد دی چې انسان ته کول پکار دی. عمله به د توبې طرف ته قدم پورته کېږي. دویم شرط دا دی چې د حقیقي ندامت او د پیمانه اظهار دی کوي. دا سوچ دی وکړي چې دا خوندونه او دا دنیاوي مزې دا عرضي څیزونه دي او هره ورځ په دې کې کمې راځي د انسان د عمر سره سره. نو بیا دی ولې انسان دی پوره نښتې وي. نو خوشقسمته دی هغه چې په دغه حقیقت پوه شي او توبه وکړي، د حقیقي پیمانه اظهار وکړي. او حقیقي پیمانه دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. او دریم شرط دا دی چې په خیر اراده وکړي چې د دغو بدو کارونو ته به جوخت هم نه ځي. همدلته به ودرېږي نه، بیا دا نه چې د بدو کارونو ته د نه جوختېدو لوز وکړو بس دا کافي شو، بلکې اخلاق حسنه او پاکیزه فعال د دې په زیارت پکار دی. دا حقیقي توبه ده او دا حقیقي پیمانه ده او دا حالت دی چې کله دا ترلاسه شي نو خدای پاک بیا خپل داسې بندګانو سره مینه کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د استغفار او د توبې طرف ته بار بار زموږ پام ګرځوي. انسان غلطی کوي او چې دا غلطی بار بار کیږي نو بیا یو پسې بل ګناه کې دا انسان مبتلا کوي مسلسل. نو ځکه هر وخت خدای پاک ته استغفار کول پکار دی او هغه مخې ته ټیټېدل پکار دی او د خپلو د زړونو د پاکولو موږ ته کوشش کول پکار دی. او همیشه دا فکر موږ ته پکار دی چې هیڅچېرې د خدای حقونه او د بندګانو حقونه د موږ نه ضایع نه شي. حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما وویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بار بار د جماعت پام د استغفار طرف ته ګرځولی دی. هغوی د دومره فکر وو چې یو موقم داسې نه ده چېرته راغلی چې هغوی د جومات پام دې طرف ته نه یې ګرځولی. په خپلو مجلسونو کې، په خپلو لیکونو کې، په خپلو تحریراتو کې بار بار هغوی پام ګرځولی دی. نو دا موږ لپاره ډېر ضروري دی چې د خدای پاک او د هغه د رسول احکامات او د ارشاداتو په رڼا کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان کړي چې کوم ارشادات دي هغه د موږ تل وړاندې ساتو او په هغې باندې عمل کوشش کوو چې هغه خلک شو چې د بیت حق پوره کوونکي وي. که موږ په ځان کې پاکه تبدیلي پیدا نه کړه او حقیقي توبې او استغفار طرف ته موږ پام ونه کړو نو د خپلې د اصلاح لوز کول دا موږ له هېڅ فایده نشي راکولی. حضرت مسیح موعود علیه السلام په ډېرو ځایونو کې د توبې باره کې بیان فرمایلی دي. حضور فرمایي چې ځینې اقتباسات به وړاندې کړم. د استغفار فایده څه ده؟ دا هغوی بیان فرمایي وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ چې یاد لرئ چې دا دوه څیزونه دي چې دغه امت له ورکړل شوي دي. یو قوت ترلاسه کولو لپاره او بل دې لپاره چې کوم قوت ترلاسه کړی شوی دی هغه په عملي طور ښودلو لپاره. د قوت ترلاسه کولو لپاره استغفار دی چې په نورو ټکو کې ورته استمداد او استعانت هم ویل کېږي، مدد غوښتل د خدای پاک نه. صوفیانو لیکلي دي چې لکه څنګه د ورزش لپاره چې وزن اوچتولی کېږي نو ورباندې جسماني قوت او طاقت زیاتېږي. دا ویټ لفټینګ کوونکي چې کم وي دوی چې کم دا وزن اوچتوي، ډمبل اوچتوي، مختلف قسمه ورزشونه پرې کوي. نو څنګه چې په دغه ورزشونو جسماني طاقت زیاتېږي نو دغه شان روحاني وزن اوچتولو لپاره استغفار دی او دې سره روح ته یو قوت ملاویږي او په زړه کې استقامت پیدا کېږي. نو څوک چې قوت اخیستل غواړي نو هغه دی استغفار کوي. که طاقت ترلاسه کول غواړئ نو استغفار کوئ. غفر انغوښتو ته او مخنیوي ته وایي.
استغفار نه انسان د هغو جذباتو او د خیالاتو د پټولو د نغښتو او د هغې د مخنیوي کوشش کوي چې خدا پاک نه منې کوي. نو د استغفار معنی هم دا دی چې هغه زهرجن مواد چې حمله کوي انسان وجل غواړي په هغې باندې غالب شي انسان، او د خدا پاک چې کوم احکامات دي د هغې پوره کولو په لاره کې چې کوم خنډونه دي هغه نه ځان وساتي او په عملي رنګ کې دا وښیي. دا هم یاد ساتل پکار چې خدای پاک په انسان کې دوه قسمه مادې ایښي دي، یو زهرجنه ماده چې موکل شیطان دی او بله تریاقي ماده ده. چې کله انسان کبر کوي او ځان څه ګڼي او د تریاقي چشمې نه د تریاقي چینې نه څه مدد نه اخلي، نو چې کومه دا زهرجن قوت دی دا غالب شي. خو چې کله هغه ځان ذلیل او حقیر ګڼي او ځان کې د خدای پاک د مدد اجت محسوسوي، نو ها وخت د خدای پاک له طرفه یوه چینه پیدا شي چې په د هغه روح ویلی شي، او همدا د استغفار معنی دی. یعنی دغه قوت د بیا مومي او زهرجن مواد باندې غالب راشي. حقیقي استغفار همدا دی. نو د دې معنی هم دا دی چې عبادت باندې داسې قایم اوسئ. اول خدا چې د رسول اطاعت کوئ، او دویم دا چې هر وخت د خدای پاک نه مدد غواړئ او مخکې د خپل رب نه مدد غواړئ. چې کله قوت میلاو شو نو توب ویلی، یعنی د خدای پاک طرف ته رجوع کوئ، او د خدای پاک مدد غوښتو لپاره هم د هغه نه دعا کول به پکار وي. بیا هغوی فرمایي چې ظاهره ده چې انسان په خپل فطرت کې ډېر کمزوری دی او د خدای پاک د سوونو احکاماتو بار په ده باندې اچولی شوی دی. انسان کمزوری دی خو د خدای پاک ډېر احکامات ورله ورکړي دي، نو دا د هغه په فطرت کې داخل دي چې د خپلې کمزورۍ په وجه به هغه به د ځینو احکاماتو باندې عمل نه قاصره پاتې کېدی شي. نو قدرتي خبره چې دومره احکامات دي، نو کېدی شي چې څه هغه ونه کړی شي او کله د نفس اماره ځینې خواهشات په هغه باندې غالب شي. نو هغه د خپل د کمزوري فطرت له رویه دا حق لري چې د لغزش په وخت کې هغه توبه استغفار وکړي، د خدای پاک رحمت د هغه د وژل کېدو نه بچ کړي. او حقیقي چې توبه وي د کمزوري چې د انسان په فطرت کې ښودلی شوې ده، د دې په وجه د هغه د حق جوړېږي چې خدای پاک به بیا د هغه حقیقي توبه قبوله کړي، هغه دې بچ کړي. نو ځکه دا یو یقیني خبره ده چې که خدای پاک توبه قبلونکې نه وي، نو په انسان باندې به دا د سوونو احکاماتو بار نه وي بیخي اچولی شوی. نو دې نه بېشکه دا ثابتېږي چې خدای پاک تواب و غفور دی. او د توبې دا معنی دی چې انسان دی یو بدی سره د دغه اقرار پرېږدي چې که دې نه پس که هغه په اور کې واچولی شي، نو هغه به بیا دغه بدي ته نه جوختېږي، دغه بدي به بیخي نه کوي. نو دا شرط دی، داسې توبه پکار ده. نو چې انسان په دومره په صدق او په پوخ عزم خدای پاک طرف ته رجوع کوي، د خدای پاک خپل ذات کې بیا کریم و رحیم دی، هغه د ګناه سزا معاف کړي. او دا د خدای پاک اعلی صفاتو کې شامله خبره ده چې توبه قبلوي او د هلاکت نه بچ کوي انسان. او که انسان ته دا امید نه وي چې توبه به قبلېږي، نو هغه بیا د ګناه نه بیخي نه منع کېږي. یعنی که امید یې نه وي چې توبه به قبلېږي، نو بیا به هغه ګناه کوي مسلسل. او ډېر خلک دا سوال کوي چې څه فایده ده چې انجام هم داسې دی. نه، د انجام نه مخکې، د انجام د وخت نه مخکې که توبه وکړي، نو خدای پاک بیا بچ کوي. فرمایي چې عیسائی مذهب هم د توبې د قبلولو قایل دی، خو په دغه شرط چې توبه قبلونکې د عیسائی وي. خو اسلام کې د توبې لپاره د مذهب شرط نشته. هر یو د مذهب پابندۍ سره د توبه قبلېدی شي، او صرف هغه ګناه باقي پاتې شي چې که یو تن د خدای کتاب او د خدای د رسول منکره دی، نو دا غیر ممکنه ده چې انسان به صرف په خپل عمل نجات بیا مومي، بلکې دا د خدای پاک احسان دی چې چا توبه هغه قبوله کړي او چاله په خپل فضل داسې قوت ورکړي چې هغه بیا د ګناه نه محفوظه وي. یو تن د هغوی په مجلس کې حاضر شو او هغه تپوس وکړو چې زه د څه وظیفه وکړم. نو هغوی ورته فرمایل استغفار ډېر کوه. د انسان هم دوه حالتونه دي، یو خدا چې هغه د اړو ګناه کوي نه، یا خدای پاک د هغه د ګناه د بد انجام نه بچ کړي.
نو د استغفار کولو په وخت د دغه دوه مانو لحاظ ساتل پکار دی چې نه د ګناه کوي او نه د ګناه بد انجام ښکاره شي. خدای پاک د هغه وبخي او هغه د بیا اچرم هغه ګناونه کوي. نو استغفار په وخت دا خبره وړاندې ساتل پکار دی. یو خدای چې خدای پاک نه چې کم تیر ګناهونه یې دغه پرده پوښ وختل پکار ده. او بل دا چې خدای پاک نه دا توفیق غواړي چې آینده چې کم ګناهونه دی هغه نه دی هغه بچ کی. خو استغفار صرف په خله نشي پوره کېدی بلکې دا د زړه نه پکار دی. په موږ کې په خپل ژبه کې دعا کوي دا ضروری ده. وسره په خله استغفار کول یا لیکل چې استغفر الله ربي او نو اوس باندې غلطه نه کیږي نو د هیڅ فائدہ نشته تر څو چې دا ثابتولو کوشش نه وي چې اوس به دا غلطو طرف ته بیا اچره انسان نزي چې کم ته نشوي دي. دا استغفار په معنی باندې غوي موږ پوي په یو موقع او فرمایي چې د استغفار معنی دغه دی چې په ظاهر د ګناه نه ونشي او د ګناهونو د کولو چې کم کود دی هغه په ظهور کې را نشي. د انبیاء د استغفار هم دغه حقیقت دی چې هغوی وي خو معصومه خو استغفار هغې د لپاره کې چې آینده دغه قوت د په ظهور کې را نشي. او د عوامو لپاره د استغفار د دویمه معنی مخصلې کېدی چې کم جرمونه او ګناهونه شوي دي د هغې د بدو نتیجو نه د خدای پاک بچو ساتي دوی او هغه ګناهونه دې معاف کړي دوی ته آینده دې هم دوی د ګناهونو نه محفوظ وساتي. فرمایي چې بهرحال دا د انسان لپاره یو لازمي خبره ده چې هغه د هر وخت په استغفار کې مشغوله وي. فرمایي چې دا کم بلونه نازلېږي د قات په صورت کې یا سبل څه صورت کې د مطلب هم دا وي چې خلک د په استغفار کې مشغوله شي. حضرت فرمایي چې نن سبا په دنیا کې د جنگ حالات دي په دغه حالاتو کې هم ډېر استغفار مونږ احمدیان ته کول پکار دی دنیا د محفوظ ساتلو لپاره ځان محفوظ ساتلو لپاره. فرمایي خو د استغفار دا مطلب نه دی چې کوم د استغفر الله بس وایي په خلا اصل کې د پردي ملک جبه ده نو ځکه خلک د دې حقیقت خلکو باندې د حقیقت پټ پاتې شوی دی. د عربو خلک خو په دغه خبرو خپويږي خو زموږ ملک خلکو لپاره چې دا پردی جبه ده نو ډېر حقیقتونه دی باندې پټ پاتې شوی دي. ډېر خلک دي چې دا وایي چې موږ دومره استغفار وکړو سل تسبیح وکړو یا د زر تسبیح وکړو خو که د استغفار مطلب ته نه تپوس وکړي نو اسم ورته معلومه نه حیران پاتې شي. نو انسان ته پکار دی چې په حقیقت تور پزړه کې د معافي غواړي چې هغه ګناهونه او هغه جرمونه چې د مانه شوي دي دا هغه سزا دی په ما چرته را نشي او آینده لپاره د پزړه کې هر وخت د خدای پاک نه مدد غواړي چې آینده د نیکو کارونو توفیق دی ورکړي د ګناه نه دی بچو ساتي. فرمایي چې خیال لري چې په لفظونو هیڅ کار نه جوړیږي په خپل ژبه کې هم استغفار کې دی شي چې خدای پاک چې کوم ټول تیر شوي ګناهونه دي هغه د ورته معاف کړي آینده ګناهونه نه دی هغه محفوظ وساتي او د نیکۍ توفیق دی ورکړي. همدا حقیقي استغفار دی. هیڅ ضرورت نشته چې هڅه دی بس انسان استغفر الله کوي په خلا او زړه ته نه خبر نه چې څه وایي. نو یاد لري چې خدای ته هم خبره رسي چې کم نظر نه راوتی وي په خپل ژبه کې هم د خدای پاک نه دعاګانې غوښتل پکار دي او په دې زړه هم اثر کیږي. جبه خو صرف د زړه شهادت ورکوي او که زړه کې جوش پیدا شي او جبه مور سره وي نو دا خبره ده بغیر د زړه نه صرف زبانی دعاګانې دا ابس دي فضول دي او د زړه دعاګانې اصل دعاګانې وي. او چې کله د ازمیخ د وخت نه د بلا د وخت نه مخکې انسان په خپل زړه کې د خدای پاک نه دعاګانې غواړي استغفار کوي نو بیا خدای پاک چې رحیم او کریم دی نو هغه ابتلا بلا وزنډي خو چې کله بلا نازل شي بیا نه غزنډول کېږي. د بلا د نازلېدو نه مخکې دعاګانې کول پکار دي او ډېر استغفار کول پکار دی. دغه شان بیا خدای پاک د بلا په وخت محفوظ ساتي. زموږ جماعت ته پکار دی چې سمتیازي خبره دم خي که یو تن بیت او کې ولاړ شي او سمتیازي خبره نه خي هماغه شان د ښځې سره سلوک کوي لکه څنګه چې مخکې وو او خپلو عیالو سره خپلو ماشومانو سره هماغه شان د هغه سلوک دی چې څنګه مخکې وو دا خبره نه ده. که د بیت نه پس ته هماغه بدخلقي او بدسلوکي پاتې ده هماغه حل پاتې دی چې کوم مخکې وو نو بیا د بیت کولو څه فایده ده.
پکار خو دا دی چې د بیت نه پس اغیارو ته د هم خپل خپلوانو ګاونډیانو ته د همداسې نمونه وښیي چې هغوی د پخپله دا و چې دا اوس هغه پاتې نه دي چې کوم مخکې و. عمده د حقیقي استغفار نتیجه پکاره ده. دا ښه یاد ساتئ چې ښه چې صفا کوي ځان او عمل چې کوئ نو په نورو باندې به ستاسو روب ضرور پریوځي. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم څومره زیات روب و. یو ځل کافرانو ته شک پیدا شو چې رسول کریم به بددعا کوي هغې لپاره، نو هغوی ټول راغونډ شو ورله ورغله چې دا ورته عرض وکړو چې تاسو بددعا ونه کوئ. نو د ریښتوني تن روب ضرور وي او پکار دی چې بالکل د انسان صفا شي او عمل دی کوي او د خدای پاک لپاره دی کوي، نو الله به ضرور ستاسو روب ستاسو اثر به په نورو پریوځي. بیا په یو موقع هغوی فرمایي چې خدای پاک نه ویرېدل او متقي جوړېدل یو لوی څیز دی. خدای پاک د دې په ذریعه په زرګاو آفتونو نه انسان بچ کړي. سوای له دې چې د خدای پاک حفاظت د هغه شامل حل وي، څوک هم دا نشي ویلی چې یوه بلا به ما نه رانیسوي، چاته هم نه دې مطمئنه کېدل پکار. آفتونه خو ناګهانه راځي، څوک څه خبر چې شپې به څه کېږي. لیکلي چې یو ځل رسول کریم ولاړ ودرېده او مخکې ډېر وژړل، بیا خلک مخاطب کو ورته وفرمیل چې یا عباد الله خدای پاک نه وویریږئ، یا د خدای بندګانو د خدای پاک نه وویریږئ. آفتونه او ازمیښتونه لکه د چینجو د انسان سره انختې دي، دینه نه بچ کېدو څه لاره نشته سوای له دې چې په رښتوني زړه د توبه استغفار کې مصروفه شئ. بیا فرمایي چې د استغفار معنی هم دا دی، نور زیات هغې کې لګیا دي چې خدای پاک نه د خپل له تېرو جرمونو د ګناهونو سزا نه حفاظت غوښتل او آینده دغه ګناهونو د کېدو نه حفاظت غوښتل. انبیا هم استغفار کولو او عوامو هم. ځینې نادانه پادریان دي چې هغوی د رسول کریم په استغفار باندې اعتراض کړی دی، نو هغوی دا جواب ورکوي لګیا دي چې هغوی به دا وي چې رسول کریم به استغفار کولو، نو د دې مطلب دا دی چې هغوی نعوذ بالله ګناهګاره وو. نو فرمایي چې لیکلي دي چې د هغې دوی دا وایي چې د رسول کریم استغفار نه د هغې ګناهګارېدل ثابتېږي. دا نادانه نه پوهېږي چې استغفار خو یو لوی صفت دی. انسان فطرتاً داسې جوړ دی چې کمزوري او ضعف د هغه فطري تقاضا ده. انبیا د دغه فطرتي کمزوري او د بشریت د ضعف نه ښه خبر وي، نو ځکه هغوی دعا کوي چې یا خدایه ته زموږ داسې حفاظت وکړه چې دغه بشري کمزوري ښکاره نه شي. غفره وی انغښتو ته، نو اصل خبره هم دا ده چې کم طاقت خدای لري هغه یو نبی او یو ولی او یو رسول هم نه لري. هیڅوک هم دا دعوه نشي کولی چې زه په خپل طاقت د ګناه نه بچ کېدی شم. نو انبیا هم د حفاظت لپاره د خدای پاک محتاج دي. نو د عبودیت اظهار لپاره رسول کریم هم او نور انبیا هم داسې د خپل د حفاظت او خدای پاک نه غوښتو. د عیسایانو دغه خیال غلط دی چې حضرت عیسی علیه السلام به استغفار نه کولو. فرمایي دا د دې غلط خیال دی. حضرت عیسی به هم چې دا غلط خیال چې حضرت عیسی به استغفار نه کولو، دا د دوی کوم عقلي ده او ناپوهي ده او په حضرت عیسی دې تهمت لګوي. په انجیل باندې غور کوئ نو په صریح او په صفات طور دا معلومیږي چې هغې ځای په ځای د خپلو کمزوریو اعتراف کړی، د استغفار هم کړی دی حضرت عیسی. فرمایي چې ښه تاسو راته دا ووایي چې دا د ایلی لما سبقتني د دې څه مطلب دی؟ ابي ولې نه ویلی ورته؟ عبرانی کې ایل خدا ته وایي. د دې معنی هم دا دی چې رحم وکړه، فضل وکړه او داسې بے سر و سامانه کې ما پرېږ نه ږدئ، یعنې زما حفاظت وکړه. فرمایي چې اصل کې حقیقت کې ګرانه خدا ده چې هندوستان کې د ژبې د اختلاف په وجه د استغفار چې کوم اصل مقصد هغه مفقود شوی دی او دغه دعاګانې د جنتر منتر په شان ګڼل شوی دی. نو څه لمونځ او څه استغفار او څه توبه، که چاته نصیحت وکړي چې استغفار کوه، هغه هم دا جواب ورکوي چې زه خو د استغفار تسبیح 100 یا 200 ځل کوم، خو که مطلب ته نه تپوس وکړي نو هېڅ نه خبر نه وي. استغفار یو عربي لفظ دی او د دې معنی دی د مغفرت غوښتنه، چې یا خدای چې کوم ګناهونه موږ نه مخکې شوي دي د هغې د بدو نتیجو نه موږ بچ کا، ځکه چې ګناه یو زهر دی او د دې اثر هم لازمي دی. او آینده داسې حفاظت زموږ وکړه
چې ګناه د اډو موږ نه اونې شي، نو صرف په زبانی تکرار دا مطلب نشي ترلاسه کېدی. فرمایي چې توبې مطلب دی ندامت او پیمانی او د هر بد کار نه رجوع کول. نو توبه څه بد کار نه دی، بلکې دا لیکلي چې توبه کوونکې بنده خدا پاک باندې ډېر ګران وي. د خدا پاک نامه تواب ده. د دې مطلب دا دی چې کله انسان په خپلو ګناهونو په بدو کارونو خپېمان شي او آینده لپاره دغه بد کار نه ده بچ پاتې کېدو لوس کوي، نو خدای پاک هم دغه طرف ته رجوع کوي په رحمت. او خدای پاک د انسان د توبې نه زیاته توبه کوي. نو حدیث کې دا راغلی دی چې که انسان د خدای پاک طرف ته یو لشت مخکې کېږي، نو خدای پاک دغه طرف ته یو لاس عمره ورمخکې شي. او که انسان په ګرځېدو ورځي، نو خدای پاک په منډه ورله راشي. او که انسان د خدای پاک طرف ته پام کوي، نو خدای پاک هم د په رحمت او په فضل او په مغفرت کې د په انتها درجه فضل پاغه کوي. خو که خدای پاک نه مخ واړی او کینی، نو خدای پاک بیا د سپروا لري. د استغفار حقیقت هغه بیان فرمایي او فرمایي چې په دې پوهېدل پکار دی، دې نه خبرېدل پکار دی چې خدای پاک د قرآن د خدای پاک دوه نامې وړاندې کړي دي، الحی او القیوم. د الحی مطلب دی چې خدای ژوندی دی او نور له ژوند ورکوي، او القیوم چې په خپله قایم دی او د نورو د قیام اصل باعث دی. د هر څه ظاهري باطني قیام او ژوند د دغو صفتونو په وجه دی، د دې په وسیله دی. د حی لفظ دا غواړي چې د هغې عبادت دی وکړي شي، لکه څنګه چې د مظهر سوره فاتحه کې یا که نعبدو دی. او القیوم دا غواړي چې د هغه نه د سهاره وغوښتلی شي، او دغه خبره په یا که نستعینو پوره کړې شوې ده. د هیو لفظ د عبادت دی لپاره غواړي چې هغه پیدا کړي دی او بیا پیدا کړي دی چې کوم څیزونه پیدا کړي هغه پرېښي نه دي. مثلا که یو کاریګر دی چې عمارت جوړ کړی دی، نو د هغه په مړ کېدو عمارت هیڅ حرج نه کېږي، خو انسان ته د خدای پاک اجت په هر حال کې وي. نو ځکه دا ضروري شوه چې خدای پاک نه به طاقت غواړي. عمده استغفار دی. اصل حقیقت د استغفار عمده دی. بیا دا وصي کړی دی او هغه خلکو لپاره کړی چې کوم ګناهونه کوي چې د هغې د بدو نتیجو نه د هغې محفوظ وساتلی شي. که ګناه چا نم ده کړی، نو د ژوندي پاتې کېدو لپاره استغفار پکار دی، د خدای پاک په پناه کې اوسېدو لپاره. خو اصل دا خبره دا ده چې انسان د کمزورو نه بچ کړی شي. نو کم تن چې انسان دی او د انسان په طور هغه د استغفار په ضرورت نه دی پوه، نو هغه بې ادبه دی او بې دینه دی. بیا یو ځای کې د استغفار حقیقت هغوی داسې بیان فرمایلی دی. فرمایي ګناه یو داسې چینجی دی چې د انسان په وینه کې ګډ دی، خو د دې علاج په استغفار کې دی شي. استغفار څه دی؟ دا چې کوم ګناهونه شوي دي د هغې د بدو ثمراتو نه د خدای پاک محفوظ وساتي، او کم چې لا شوي نه دي او د انسان په قوت کې موجوده دي، نو د هغې د صدور وخت د اډو را نشي او همدننه د هغه د وسوځي او ایره دی شي. دا وخت ډېر د ویرې وخت دی، نو ځکه په توبې او استغفار کې مصروف اوسئ. دا زمانه چې کم نه مونږ تېرېږو لکې دا د ډېرې ویرې ده. په توبه او استغفار کې مصروف اوسئ او د خپل نفس مطالعه کوئ. د هر مذهب د ملت خلک او اهل کتاب دا مني چې په صدقات او په خیرات عذاب وځنډولی شي، خو د عذاب د نازلېدو نه مخکې کله چې دا نازل شي، نو بیا بیخي نه ځنډولی کېږي. نو تاسو اوس نه استغفار کوئ او په توبې کې مصروفه شئ چې ستاسو وارې دې را نه شي او خدای پاک د ستاسو حفاظت کوي. حضور فرمایي چې نن سبا چې کوم د دنیا حالات دي دا چې د نظر وړاندې ساتو، نو موږ ته ډېر استغفار کول پکار دی، لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل خدای پاک د هر قسمه شر نه او د آفتونو نه دې موږ بچ کړي. د توبې حقیقت نور وضاحت هغوی په یو ځای کې داسې فرمایلی دی. فرمایي یاد لرئ چې د توبې او د مغفرت نه انکار کول په حقیقت کې د انسان د ترقیاتو ور بندوي. د توبې د حقیقت نه انکار کوونکي د ترقیاتو ورونه بندوي، ځکه چې دا خبره خو د هر چا لپاره واضحه ده او بدیهاتو کې شامله ده چې انسان بالذات کامل بالذات نه دی، یعنی په مکمل طور په خپل ذات کې بیخي کامل نه دی، بلکې د تکمیل محتاج دی.
او لکه څنګه چې هغه خپل ظاهري حالت کې چې پیدا شو نو رو بیا هغه خپل معلومات وسیع کوي یعنی سر نه هغه عالم فاضل نه پیدا کیږي همدغه شان چې پیدا شي بیا هوش ورله ورځي او بیا د هغه اخلاقي حالت په سر کې ډیر پریوتی وي تاسو چې کله دا واړه ماشومان ګوري دغه په حالات غور کوي نو صفه معلومیږي چې اکثر ماشومان په دغه خبره حریص وي چې په وړو خبرو باندې چې جګړې نو بل نور ماشومان دی وਹੀ جنگونه کیږي د ماشومانو اکثر ماشومان پای کې په خبره دروغ وي او نور ته کنځلې کوي دا خصلت د دې واضح کیږي ځینې دي کې د غلا او د چغلخورۍ او د حسد او د بخل عادت هم لري او چې کله د ځوانۍ مستی په جوش کې راشي نو نفس اماره په دې باندې سور وي اکثر داسې نالایقه او ناګفتني کارونه دي نه وشي چې صریحاً فسق و فجور کې داخل دي د کلام خلاصه دا چې اکثر انسانان لپاره اوله مرحله د ګنده ژوند ده ماحول معاشره دوی ګنده کوي او بیا چې کله سید انسان د ابتدایي عمر چې کم تون سیلاب یا غنه بهر راشي نو بیا د خدای پاک طرف ته پام کوي او سید فطرت انسان چې کله دا ګوري چې دا ګن په دنیا کې څومره خور دی نو بیا دغه پام د خدای پاک طرف ته جوړ شي او د توجه جوړېدو د پام جوړېدو نتیجه سوي چې رښتونه توبو کې او دغه د نه کولو چې کوم خبرې دي دنه یو طرف ته شي او بیا توبه کوي او د خپل د فطرت جامه د پاکولو په فکر کې شي دا په عام طور د انسان سوانه دي چې انسانان دینه تیریږي نو دینه ظاهر ده چې کدا خبره رښتیا ده چې توبه نه قبليږي نو صفه ثابتيږي بیا دا چې خدا پاک ډو اراده نه لري چې څوک د نجات بیا مومي په یو موقع وی فرمایل څه خلک راغلي وو به تا وی کړه وو مجلس جوړ شوی وو هغه ته نصیحت فرمایل فرمایي چې د خدای پاک منشا ده چې انسان د نصوحي توبه وکړي او دعا دی وکړي چې دغه نه بیا ګناه ونشي په آخرت کې دغه رسوا کیږي او نه په دنیا کې یعنی داسې توبه پکاره چې نه په دنیا کې د رسوایی وي نه پس له مرګه فرمایي انسان چې تر څو په پوهه چې خبره نه کوي او تذلل پکې نه وي نو تر خدای خبره نه ورسي صوفیاو د لیکلي دي چې که څلوېښت ورځې تېرې شي او د خدا پاک په لاره کې درله جړانې وي راغلي نو زړه دې سختېږي او د زړه د سختۍ کفاره همدا ده چې انسان دې جاړي او د دې محرکات وي انسان دې نظر وکړي چې هغه څه جوړ کړي دي او دغه د عمر څه حل دی چې کم تیر حالات دي پاغي دې نظر وکړي هاي کې ډېر تکلیف دی حالات می پاغي دې نظر وکړي او بیا د انسان زړه دې ولرزيږي او دې ویریږي او کم ته چې دا داوا کوي چې زه د ګناه نه بچ کېږم نو هغه دروغجن دی چرته چې شیرینی وي الته به میږي ضرور راځي همدغه شان د نفس تقاضې خو انسان سره لګېدلې دي دې نه څه نجات ملاوي دی شي که د خدای پاک د فضل او د رحمت لاس نه وي نو انسان د ګناه نه نشي بچ کېدی او نه چرته یو نبی یا ولی او نه د هغه لپاره د فخر مقام دی چې موږ نه اړو ګناه کیږي نه بلکې هغوی همیشه د خدای پاک فضل غوښته دی او د نبیانو د استغفار مطلب هم دا وي چې خدای پاک د فضل لاس د پاغوي وي یعنی که انسان په خپل نفس پرې ښودلی شي نو هغه بیخي محفوظ او معصومه نشي پاتې کېدی اللهم باعد بیني و بین خطایای او نور دعاګانې هم د استغفار چې کم دی هغه هم دغه مطلب ښایي د عبودیت راز هم دا دی چې انسان د خدای پاک د پناه لاندې ځان راولي او څوک چې د خدای پاک پناه نه غواړي هغه کبرجن دی مغروره دی چاغونه ته پوښتنه کو چې عبادت کې ذوق او شوق څنګه پیدا کیږي اوس هم خلک دا سوال کوي ضرور فرمایي نو فرمایي چې صالح اعمال او عبادت کې ذوق او شوق د خپل طرف نه نشي کېدی دا د خدای پاک په فضل او توفیق ملایوي او د لپاره ضروری دی چې انسان دې ناقلار کیږي نه او د خدای پاک نه د هغه توفیق او د فضل لپاره د دعاګانې کوي د عبادت ذوق او شوق د خدای نه غواړي او په دغه دعاګانو کې سومانه کېدل نه دی پکار کله چې انسان دغه شان په مستقل مزاجه لګیدلی وي نو آخر خدا پاک په خپل فضل هغه خبره پیدا کی چې د هغې لپاره دغه پزړه کې ناقلاري پیدا شي او دا بېچیني او ناقلاري د عبادت
د ذوق او د شوق شته نو بیا مستقل مزاجه سره لګیدل پکار دي او اخر بیا هغه حالت پیدا شي نه د عبادت لپاره د ذوق او شوق او دغه چې کم حلاوت دغه پیدا کېدل شروع شي خو که یو تن مجاهده نه کوي کوشش نه کوي او هغه دا ګڼي چې څوک بس اوپو کې پیسه داسې به کي نو دا د خدا په قاعده او سنت نه دی هغه په دغه طریقه چې کم تن د خدا پاک ازمیخ کوي نو خدا پاک پر ټوکې کوي او وجل کېږي ښه یاد لرئ چې زړه د خدا پاک په لاس کې دی دغه فضل نه وي نو انسان به په بله ورځ لاړ شي صحیح به شي چېرته یا په بېدینۍ کې به چېرته بل څه مبتلا شي نو ځکه هر وخت د هغه د فضل لپاره دعا کوي د هغه استعانت غواړي په سر چې هغه د په صراط مستقیم تاسو قایم وساتي کم تن چې خدا پاک نه بېنیازه شي هغه شیطان سره شي نو نو ځکه ضروري چې انسان د استغفار کوي چې هغه زهر او هغه جوش پیدا نشي چې انسان وژني نو د عبادت معیار ترلاسه کولو لپاره هم استغفار ډېر ضروري دی بیا دغه خبرې وضاحت فرمایي چې د خدا پاک د عذاب نه بچ کېدو طریقه سره د هغې فرمایي چې توبه استغفار کول پکار دي دا طریقه ده بغیر د توبې او د استغفار انسان څه کولی شي ټول انبیا هم دا ویلي دي چې که توبه استغفار کوئ نو خدا پاک به مو بخي که سل مونځونه کوئ او د آینده ګناهونو نه بچ کېدو لپاره خدا پاک نه مدد غواړي او د پخواني ګناهونو معافي غواړي او بار بار استغفار کوئ نو مونځونه کوي او آینده ګناهونو نه بچ کېدو لپاره خدا پاک نه مدد غواړي او د پخواني ګناهونو معافي غواړي او بار بار استغفار کوي چې کوم د ګناه قوت د انسان په فطرت کې دی هغه په زور کې را نه شي د انسان په فطرت کې دوه قسمه ملکه ده یو خدای د کسب خیرات او د نیکو کارونو د کولو قوت او بل د بدو کارونو قوت او داسې قوت بچ کول د خدای پاک کار دی او دا قوت د انسان کې دننه داسې وي لکه څنګه چې په کاڼي کې یو د اور قوت وي بیا فرمایي وین استغفروا ربکم ثم توبوا الیه چې یاد لري چې دا دوه څیزونه دغه امت له ورکړل شوي دي یو قوت ترلاسه کولو لپاره استغفار کوئ بل دا چې کوم قوت هم ترلاسه کړی دی هغه په عملي طور ښودلو لپاره توبه کوئ د هغه طرف ته رجوع کوئ د قوت ترلاسه کولو لپاره استغفار د دې ته په نورو لفظونو کې استمداد او استعانت هم ویل کېږي صوفیو لیکلي دي چې څنګه ورزش لپاره لکه څنګه چې حضور فرمایي مخکې بیان شو د وزن اوچتولو چې کوم د ورزش دی په دې جسماني قوت او طاقت زیاتېږي همدغه شان روحاني قوت زیاتولو لپاره استغفار دی په دې روح ته یو قوت ملاوي او زړه کې استقامت پیدا کېږي نو څوک چې قوت اخیستل غواړي هغه د استغفار کوي فرمایي چې د خدای پاک د فضل او د کرم دروازې هیڅ نه بندېږي انسان که په رښتونې زړه او سره په اخلاص رجوع کړي نو هغه غفور رحیم دی او هغه توبه قبلوي دا ګڼل چې څنګه به ګناهګار بخي دا د خدای پاک مخې ته سخته ګستاخي او بې ادبي ده د هغه د رحمت خزانې وسیع دي او لا انتها دي د هغه مخې ته هېڅ کمی نشته د هغه دروازې په هیچا نه بندېږي د انګریزانو د نوکرو په شان نه دي چې دومره تعلیم یافته ته به چېرته نوکرۍ میلاویږي د خدای مخې ته چې څومره رسي خلک هغوی به ټول اعلی مدارج بیا مومي دا یو یقیني لوز دی هغه انسان ډېر بدقسمته دی او بدبخته دی چې د خدای پاک نه مایوسه شي او چې کله د نزا وخت په راشي نو د غفلت په حال کې پرې راغلی وي بېشکه هغه وخت د توبې دروازه بند دی که آخر که د مرګ وخت پر راغو نو بیا هېڅوک هم نشته بیا فرمایي چې واضح دي شي چې د عربی کې توبه رجوع کولو ته وایي په دغه وجه په قرآن کې د خدا پاک نامه هم تواب دی ډېر زیات رجوع کوونکی د دې معنی دی چې کله د انسان د ګناهونو نه دستبرداره شي او په رښتونې زړه د خدا پاک طرف ته رجوع کوي نو خدا پاک دغه نه زیات د هغه طرف ته رجوع کوي او دا خبره بیخي د قدرت د قانون مطابق دی ځکه چې خدا پاک د انسانانو په فطرت کې دا خبره یې ده چې کله هغه د یو انسان په رښتونې زړه د بل انسان طرف ته رجوع کوي نو د هغه بل زړه د لپاره نرم شي نو عقل بیا دا خبره څنګه منلی شي قبلولی شي چې بنده خو په رښتونې زړه د خدای پاک طرف ته رجوع کوي خو خدای پاک به د هغه طرف ته رجوع نه کوي بلکې خدای چې ذات ډېر کریم او رحیم دی هغه د بنده نه زیات د هغه طرف ته رجوع کوي نو ځکه په قرآن کې د خدای پاک نامه تواب ده یعنی ډېر زیات رجوع کوونکی نو یو بنده او د بنده رجوع خو د پخپیمانه او په ندامت او په تذلل او په انکسار وي خو د خدای پاک رجوع د رحمت او مغفرت سره وي
که رحمت د خدای پاک صفاتو کې نه وي نو هیچاته به خلاصې نه وي میلاو شوی. افسوس ده په دغه خلکو چې د خدای پاک په صفتونو غور نه دی کړی، خپل ټول مدار په خپل فعل او په عمل یې ایښی دی. خو هغه خدای چې بغیر د چا د عمل نه په زرګونو نعمتونه انسان لپاره په ځمکه کې پیدا کړي دي، آیا د هغه دا خلق کیدی شي چې انسان ضعیف البنیاد چې په خپل غفلت نه خبر شي او د هغه طرف ته رجوع کړي، او رجوع داسې چې لکه ځان مړ کړي او چې کومه ناپاکه پخوانی چولي هغه د خپل بدن نه کوزه کی او د هغه په مینې په اور کې وسوځي، نو بیا هم خدای پاک د هغه طرف ته په رحمت پامونه کړي. نو د دې آیا د دې نام دا د خدای پاک دغه نامې خدای د قدرت قانون دی نه، څوک چې دغه په هغې باندې د خدای لعنت دی. بیا په خپل ژوند کې نماینه تبدیلی پیدا کولو طرف ته هغوی پام ګرځوي او فرمایي چې خیال لري چې خدای پاک پرېښودل او په دارو په تدبیر باندې ډاډ لرل دا حماقت دی. په خپل ژوند کې داسې تبدیلی پیدا کوي چې معلومه شي چې لکه نوې ژوند دی، د استغفار ژوند دی، د استغفار په کثرت کوي. کم خلک چې د دنیا د اشغالو د کثرت په وجه کم فرصتي لري، هغوی ته ډېر زیات ویرېدل پکار دي. د دنیا په کارونو کې مصروفه کېدو په وجه چې دا موږ ته کم وخت ملاویږي، نو هغوی ته ویرېدل پکار دي. کم خلک چې نوکرۍ کوي نو هغوی د خدای پاک احکامات پاتې شي، نو هغې ځکه د مجبورۍ په حال کې کله کله مازدیګر ماسپښین یا د ماښام د ماسخوتن لمونځ دی جمع کولی شي، دا جایزه دی. ډېر که مجبوري وي نو کول پکار دي، خو اصل همدا چې په خپل وخت کول پکار دي. فرمایي زه دې نه هم خبر یم چې که د حکامو نه اجازت وغوښتلی شي نو هغوی اجازت ورکړي چې کم نوکرۍ کوي کم خلک که هغوی که مسلمانان نه دي افسران که هغوی نه اجازت غواړي نو بیا هم ورته اجازت ورکړي هغې د لمونځ. نو د لمونځ پرېښودو لپاره داسې بېځایه عذرونه د خپل د نفس د کمزورۍ نه بغیر بل هېڅ نه دي. نو حقوق الله په حقوق العباد کې ظلم او زیاتي مه کوئ. په خپل چې کوم د فرایض منصبي دي هغه ډېر په دیانتدارۍ ترسره پوره کوئ. نو استغفار او د توبې فایده مه لري چې کله بنیادي احکامات مخې ته کېږدئ او صحیح پیروي وکړی شي. د منځونو کولو کې باقاعدګي وي او حقوق الله او د حقوق العباد طرف ته هم د دې ادایګي تم سمئ. بیا هغې فرمایي چې پاسئ او توبه وکړئ، د خپل مالک په نیکو کارونو راضي کړي او یاد لرئ چې اعتقادي غلطو سزا خو به د پس له مرګه ده، او هندوان یا عیسایان یا مسلمانېدو فیصله خو دا د قیامت نه پس ته به وي. خو چې کم تن په ظلم او په تعدی او په فسق و فجور کې د حد نه زیات شوی دی هغه ته به همدلته سزا میلاویږي، او چې کله او هغه بیا د خدای د سزا نه تښتېدی نه شي نو خپل خدای زر راضي کوي. هغه ډېر کریم دی او چې ویلي کوونکي چې کومه توبه ده که دا وکړی شي نو هغه د 70 کالو ګناهونه مبخي. او دا مه کوئ چې توبه نه منظورېږي. یاد لرئ چې تاسو خپل په عملو چرم نشئ بچ کېدی، همیشه فضل بچ کوي، نو ځکه د خدای پاک مخې ته ټیټېږي، دغه فضل غواړي، استغفار کوي. فرمایي چې یې کریم او رحیم خدای په موږ باندې فضل وکړي چې موږ ستا بندگان شو، ستا په آستانه باندې پرېوته پاتې شو. آمین. خدای پاک دې موږ ته د مسیح اسلام د دعاګانو وارثان کړي، موږ د په توبه په حقیقي مفهوم باندې پوه شو، د استغفار په حقیقت باندې پوه شو او استغفار دې کوي او توبه دې کوو. حضور فرمایي چې اوس به زه ځینې مرحومونو ذکر کوم، د دې جنازه به بیا کوو. وروستو دې کې لومبی ذکر دی د مکرمې انیسه بیګم صاحبې چې د حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی الله تعالی عنه لور وه. د 93 کالو په عمر کې 13 ورځو کې دوی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا د خدای پاک په فضل موسیه وه، په قادیان کې پیدا شوې وه. حضرت میر ناصر نواب صاحب د دې نیکه و. د دې د والدې نامه حضرت صالحه بیګم صاحبه وه چې د پیر منظور محمد صاحب لور وه. ابتدایي تعلیم دوی د قادیان نه ترلاسه کړی و. خدای پاک دوی له 2 زامن او یوه لور ورکړی و. قاضي شوکت صاحب سره د دوی واده شوی مرحوم سره. میر محمود احمد صاحب ناصر لیکي د ربوی نه د خپلې خور باره کې چې انتهایی درجې ساده، بیخي بې ضرره، بې شره، د واده نه مخکې د ټول خاندان خدمت کوونکې زموږ دا خور وه. وایي چې ربوی په ابتدایي ورځو کې چې کله بجلي نه وه دلته او ډېره سخته ګرمي به کېده، کچه کورونو کې به موږ اوسېدو نو موږ به د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره په یو کمره کې به راجمع شو. هلته یو لوی
د کپړې پکې لګېدلې وه په چت کې چې په رسۍ به هغه خوځولې کېدو. نو دوی به بغیر د چا د وینا نه پخپله به دوی لاړه بهر به کېناست او هغې پړی به یې خوځولو چې مونږ ټول لپاره موده یو. د ټولو د خدمت بېلوسه جذبه دوی لرله. د دوی ماشومان لیکي چې زموږ مور ډېره مخلصه احمدي مسلمانه وه او یوه داسې د خاوند یوه داسې ښځه وه چې په حقونو او فرایض به پوره کول ټول. په مزاج کې ډېره سادګي وه او مینه ناکه وه. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د هغوی د خلفاو د هغوی د صحابه ډېر اهم او پرمغزه واقعات به ډېر په ساده انداز کې بیانول. د جومات تاریخ د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی د خلفاو د صحابه واقعات به هم ډېر په اسانۍ بیانول. ماشومانو ته او نورو خلکو ته به عام طور باندې دوی دغه خبره نصیحت کولو چې په ایمان قایم اوسئ او پر وقاره ژوند تېروئ. جماعتي کارونو کې ډېره فعاله وه. د دې د ټولو نه لویه خوبي د انسانیت لپاره د دوی شفقت و. د تبلیغ هم دوی ډېر شوق لرلو. د اندر دې چې د ایرپورټ پر ټرمینل هم د ایرلاین پایلټ سره ټولو ته به دوی د اسلام بلنه ورکوله. د دوی اخلاق کې ښایست و، سادګي شامله وه. تقریر د دوی ډېر ښه و. د دوی خرسه احمد الکافي صاحب د هغې لیکي چې کوم بنیادي تربیت هغوی ته د هغوی شوی و نو دومره مضبوطه و چې هغې نه به دوی هېڅ چېرې هم نه لرې کېده. یعنې د خپل د مور پلار تربیت د دین د خدمت دومره جذبه دوی لرله چې د نیویارک په شان د ښار کې دوی به باقاعده جومات ته تله. د جومات صفایي به یې کوله او خلک دا وایي چې تر څو د دوی همت ونه د سودا اخیستو په وخت به دوی عام خلکو ته د خپلې پوهې او د ژبې مطابق تبلیغ کولو. د غریبانو او مجبورو خلکو لپاره په زړه کې د دوی د همدردۍ او د مینې یو طوفان به و. خدای پاک د دې ماشومانو ته هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي او دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او درجات دې ورته اوچت کړي. دویمه جنازه د مکرمې بشرا اکرم صاحبې د سیالکوټ دوی هم تېرو ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. په کال 1955 کې بټال ضلع سیالکوټ کې دوی پیدا شوي او دوی ډېر خدای بخښلې نیکه متقي او د لمونځو د روژې پابنده یو مخلصه ښځه وه. میلمستیا، غریب پروري او خلافت سره مینه د دې نمایانه خوبی وې. د واقفینې زندګي به دوی ډېر عزت کولو. په غم ځپلو کې د خاوند نه علاوه د دې 3 لوڼې دي او یو زوی شامل دي. د دوی زوی شهریار بابر شهزاد صاحب د سلسلې مربي دي. په سیریلیون کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دی. ولته په میدان عمل کې د کېدو په وجه د دې جنازې کې دوی شامل نشو. بابر شهزاد صاحب مربي سلسله لیکي چې زما جامع کې چې داخله شو نو دوی ډېر خوشحاله وو او رانه تپوس کولو چې څه سوال دي تا نه څه سوال نه درنه کړي وو. ما ورته وی چې جامع کې رانه دا سوال شوی چې د مور پلار کفیل بسو کې ته یوازې زوی یې یو زوی د مور پلار تا چې وقف وکړو. نو ما خو چې څه جواب ورکوله ورکړی مې خو زما مور چې دا باور د هغه وی که زما اووه زامن وی نو ما به دا ټول وقف کړی وی. نو په آخري ورځو کې چې کله په هسپتال کې داخله وه فون چې ورته وکړو نو تپوس مې ترې نه وکړو چې تاسو څنګه یې. نو باوجود چې ډېر تکلیف کې وو هغوی هم دا وی چې زه ښه یم او د ډاکټر د وینا مطابق هر څه خورم څکم لګیا یم. خو ورسره ورته دا هم ویلو چې که په ما څه وشو نو پریشانه نه شئ او هملته به یې په افریقې کې ماشومان پریشانه نه کې واقف زندگی نو ځکه به ته صبر کې او همدا زما د مور آخري الفاظو. د غریبانو د حاجتمندو او د کونډو به خیال ساتلو او د هغوی مالي مدد به یې کولو. چې کله به د غنمو یا د وریجو فصل راغلو نو ډېرو برخو کې به یې تقسیمولو. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. صبر دې ورکړي د دې اولاد لم. دریم ذکر دی د مسرت جهان صاحبې چې د چودھری محمد اختر صاحب د آسټرالیا اهلي وو. دوی هم په تېرو ورځو کې د 80 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی نیکه حضرت بابو محمد افضل دهلوي صاحب د مسیح موعود علیه السلام صحابي وو. د دې په سوري کې دوی تربیت ترلاسه کړی وو. دوی ته برین هیمریج شوی وو نو ځکه د تېرو 14 کالو راڅخه دوی په کټ وو. د دوی ماشومانو او یو زوی او یو د دوی انګور دي چې
په خاص توګه د دوی خدمت کړی دی د دوی زوی زاهد. د دې انګور وی چې څنګه چې د دوی ما سره همیشه سلوک و خپل په متحرکه ژوند کې نو خواخې په شانه بلکې دوی زه د لور په شان ساتلی وم او د مونځ د روژې او د تهجد به دوی پابندي کوله د عبادت به خاص اهتمام کولو په خپل کور کې بیل یو ځای جوړ کړو د عبادت لپاره او دارالعلوم نه مسجد مبارک ته به دوی چې کله به درس وو نو پیاده به دوی درس اورېدو ته تله او بلکې په آخري عشره کې به د تراویح لپاره تله. خلافت سره بې حده د عقیدت او د احترام تعلق و. د دوی خاوند په ریلوے کې سټیشن ماسټر و چېرته هم چې دغې پوسټینګ کېدو نو هلته به خپل کور کې ماشومانو ته د قرآن ښودلو به دوی کلاس لګولو او په ربوی کې چې کله دوی سکونت خپل کړو نو هلته هم به دوی د قرآن د کلاس اهتمام کولو. د دوی په غمزپلو کې د خاوند نه علاوه 3 زامن او 3 لوڼې دي او د دوی کشر زوی حافظ راشد جاوید صاحب ناظم دارالقضا ربو دي واقف زندگی دي. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمای او د دوی چې کومې نیکۍ دي نو هغه د دې ماشومانو کې هم ماشومان ته د جاري ساتلو توفیق ورکړي. څلورم ذکر دی د مکرم ناصر احمد قریشي صاحب د امریکې دوی هم تېره ورځو کې وفات شوي دي د 88 کالو په عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. امت الباری ناصر صاحب دغه خاوند و دا دی امت الباری ناصر صاحب تر اوږدې مودې پورې د لجنه عمایله کراچۍ سیکرټري شات پاتې شوي دي. په غمزپلو کې د اهلیې نه علاوه 2 زامن او 3 لوڼه شامل دي. د دوی د لور یو زوی وقاص خورشید مربي دی او یو د دوی د نوسې دی د زوی هغه په جامعه کینیډا کې سبق ویل لګیا دی. د دوی د والد نامه مکرم محمد شمس الدین بھاگلپوری صاحب وو او د دې په خاندان کې احمدیت په کال 1914 کې راغلی و چې کله د حضرت سیده ساره بیگم صاحب والد صاحب مولوی عبدالمجید صاحب د هغه علاقې ته کې راغلي و جلسه کړې او د صداقت مسیمو دلیلونه بیان کړي وو نو دوی پلار ډېر متاثره شوي و سټیج باندې دوی ورغلي و ملاقات یې کړی و لټریچر ورله ورکړی شوی و چې هغه کم دي ولوستو نو د احمدیت لپاره جوش پیدا شوی او دعاګانې هغوی بیا کړې وې او خدای پاک ورته په خوب کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام شبیه مبارک و مبشر خوبونه ورته ښودلي وو نو بیا د حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه ته بیعت خط لیکلی و د هغوی بیعت یې کړی و دغه شان د بهاګلپور په اولینو احمدیانو کې شامل شوی و. د سخت مخالفت په وجه خپلو ښځې او ماشومانو سره دوی د هجرت وکړو قادیان ته راغله او هلته بیا دوی په اخلاص او محبت کې ترقي کوله. د حضرت خلیفة المسیح ثاني د ډرایور په طور هم دوی ته د خدمت توفیق ملاو شو. ناصر قریشي صاحب په قادیان کې پیدا شوی و. د تقسیم نه پس دوی په کراچۍ کې رهایش خپل کړی و همدلته بیا دوی تعلیم ترلاسه کړی و. ډېر په محنت او په شوق د نامساعدو حالاتو نه باوجود دوی سبق وی بي الکتریکل انجینیرینګ دوی کړی و او بیا هغې نه پس په د ټلیفون په محکمه کې دوی نوکري کړې وه د جنرال منیجر تر عهدې پورې دوی ترقي کړې وه. د نوکرۍ نه د ریټایرمنټ نه پس دوی ډېر د محنتي او د ایماندار افسر شهرت لرلو اور ریٹائرمنٹ اخذتے ہوں د جماعت احمدیه کراچۍ د ناظم آباد حلقې صدر وو او چرته هم چې وو یو بل ځای کې هم نو هلته هم د صدر په طور باندې د خدمت توفیق دوی ته ملاو شوی و. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. د دې اهلیه امت الباری صاحب لیکي چې همیشه دوی ما لیدلي وو چې د مونځ د روژې پابنده وو زړه به په جومات کې و هر وخت او د ذمهوار خاوند و د ماشومانو د تعلیم او د تربیت ډېر خیال ساتلو د حاجتمندو د مدد توفیق په دوی ته میلاوېدو. خلافت سره دوی ډېره زیاته مینه کوله صفا سیده او رښتونې او صفا خبره به دوی کوله د خدای پاک په فضل موسی و. خدای پاک د دې ماشومان ته هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر